अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लرم چې تاسو ټول ټیک ټاک خیر خیریت سره به چې هر ځای کې جی خوشاله او آباد به یقینا چې ژوند د وخت سات بم خروان وي او د ژوند د هر یو لمحې نه مزه خوندونه واخلي. بالکل جناب ما د ویلي شرابیه کوم د پروګرام 96 رنگونو سره په ریډیو باندې خو زموږ خبرونه الریډي روانه و سن اف ام 89.4 96 فریکوئنسي باندې تاسو زموږ غږ زموږ आवाज چې کوم دی هغه الریډي اوریدو. خو تاسو به اپډیټ کوو چې دا وخت موږ د خیره په فیسبوک باندې هم لایو راغلی چې کوم زموږ د فیسبوک پاڼه ده سنو پښتونخوا نو باغې باندې تاسو موږ دا وخت بالکل لایو کتلی شي سنو پښتونخوا پیج باندې فیسبوک ته بلار شي جی فیسبوک کې به سر ځای کولی کې سنو پښتونخوا نو هغه باندې تاسو زموږ د خبرونه چې کوم د لایو راشي نو تاسو موږ اوریدو سره سره اوس لایو کتلی هم شي او به دې سره که تاسو اپډیټ کوو جنو فیسبوک بلار باندې تاسو موږ د کمنټس هم کولی شي د کمنټس بلار باندې هم تاسو موږ جوائن کولی شي ځکه چې ډیر داسې رونه خويندې وي چې هغه وی رابعه کيوم हम कैसे आपको ज्वाइन कर सके या कैसे कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं ना तो वो आप लोग कमेंट्स के जरिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं जी تاسو موږ ته کمنټس کولی شي او فیسبوک باندې نو هغه هم تاسو وقتاً فوقتاً ان شاء الله پروګرام کې شاملېږي دین علاوه تاسو میسیجز به هم ګڼ شمېر راځي او چې څنګه الریډي راغلي تاسو میسیجز نو بیا به کې ګلی ملي جوړیږي چې رابعه کيوم आप जो है ना प्रोग्राम में जो है ना हमारे मैसेज शामिल नहीं करते या कॉल्स जो है ना वो रिसीव नहीं करती तो इंशाल्लाह ये गिले शिकवे जो है ना आप लोग भी ख़त्म होंगे होना ना जी कम प्रोग्राम मौजूदा या कम टॉपिक दी आप कम हमारे ऑलरेडी हमारे डिस्कशन को काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे कैसे मिटाएगा ना या गिले शिकवे मिटाकर रिश्ते कैसे बनाए या कैसे संवारे नो دا چې کمی ګلی شکوې راشي زموږ پرشتو کې نو دا څنګه ختمول دي په دغه اړه به خبرې کوو چې څنګه ما په ریډیو باندې هم خبرو کوو چې ډیر داسې رښتې وي چې هغه زموږ د مینې محبت رښتې وي او قریبي رښتې وي خو اکثر پکې داسې راشي چې جنگ جګړې پکې راشي یو بل نه نفرتونه پیدا شي بغض کینې پیدا شي په دغه وجه باندې چې یو بل نه ګلی شکوې وي خو هغه ګلی شکوې داسې وي چې هغه چونکې مونږ یو بل ته کلیر کړي هم نه وي چې زموږ پړه کې دا ګیله ده یا دا خبره ده یا دا خبره داسې ده که نه خو لکه مونږ یو بل نه هغه خبره یو بل ته کلیر کړي نه وي خو د یو بل د پاره په زړونو کې نفرتونه چې کوم دی هغه پیدا شي بل لا چې یو بل نه داسې ګیلې شکوې وي چې درېمګړي اکثر پرشتو کې خبرې وکړي او چې درېمګړي خبرې وکړي نو مونږ هغه اټومیټیکلی هغه انسان په د پاره په زړه کې چې کوم دی نفرت پیدا شي هغه مس انډرسټینډینګ ټایپ جوړ شي په زړه کې نو کوشش کوئ چې دغه قسمه حالاتونه خپل ځان بچ وساتئ او که څوک تاسو داسې خبره کوي نو پهله هغه کس سره چې کوم دی نو خبره کوئ چې هغه سره تاسو انډرسټینډینګ چې کوم دی هغه ښه وي او مس انډرسټینډینګ چې کوم دی هغه ستاسو ختم شي نو دا به ډېر زیاته ښه شي ستاسو لایف کالز واخلو پروګرام کې 09152 یو سلور دی باندې تاسو لایف کالز راځي ګورو به چې فرست کال اف د شو موږ سره څوک دی فیسبوک سیشن کې او بیا پروګرام کې سوال غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو میډم جی څنګه زه نو شروان د عمرزونه نو شروان بای د خولي عمرزونه مونږ ته کال کړي نو شروان بای څنګه یې خې طبيعتونه برابر دي الحمدلله الحمدلله چې برکت واشه تاسو دغه لکه پروګرام غوړې پابندیا سره ماشاءالله لکه څنګه اخوره کېغه ګیله کوم دغه خبرې کله لکه میسج لکه مطلب دغه ونشي یا داسې کال میلونه شي نو په دې به خیر د ګیلې معنی نه کوو هغه ډېر مینه تاسو هغې سره لرئ مونږ ستاسو پروګرام کې هغې سره خبرې مو اورېدلې دغه دي خو په هر حال زه به دا ووایم چې کوم انسان د زړه ته لنډ وي نو د هغې نه ګیله په وړه خبره نو شروان به ډېره زیاته ښکلې خبره اکثر داسې وي که نه چې ما ووایي څنګه میسیجونه راشي یا ستاسو کمنټس راشي نو تاسو ته خو خپله پته ده چې میسیج راشي نو هغه نور میسیجونه بالکل لاندې لاړ شي بالکل حقیقت دی ماشاءالله تاسو په دې پروګرامونو باندې دومره مینوال پیدا کړي دي یقین وکړه چې دا زما ډېر وخت خوښ نو لکه مطلب دا کال مې ولګېد همداسې ده هم نو شروان بی نور تاسو جی لکه ډېر ښکلې لکه مطلب ټاپیکونه موضوع راوړئ که نه لکه اوس دا نن دا تاسو دا ډېر اهمه موضوع ده دا ځکه معاشره کې دا زمونږ لکه دا بېګار شروع وي مونږ اصل خبره دا ده چې د خبرې معلومات نه ګورو انسان نه هغه که فیمیل که میل لکه ګیله په زړه کې راشي درېمګړې خبره اورو پکار ده چې مونږ لکه هغه انسان له داسې په ښه طریقې سره ورشو ځکه د مونږ یار دوست دی ملګري دی ځکه مطلب دا یو غلطه خبر را رسولې ده که نه ځکه چې مونږ ته دا معلومات نشته چې یاره مطلب دا دا درېمګړې زمونږ د یاري دوستي دا ختموي یا په دې کې لکه مطلب څه ګډ پیدا کوي پکار ده چې مونږ د دې خبرو تورو لکه مطلب دا په ښه طریقې سره ورشو او معلومات وکړو چې یاره هلو هاي نو شروان صاحب आवाज مو بالکل چې کوم دینو اخوا دی خوشو اني هاو جی تاسو پیغام چې کوم دی هغه موږ تراور سره پروګرام کې نو دا رځي ګلی شکوي چونکې د خپلونو جوړیږي خو د درېمګړي په خبرو کې کله هم راځي چې هغه په وجه باندې تاسو خبرې رښتو کې هغه خلل هغه ډیسټربنس چې کوم دی پیدا کې نیکسټ کال وګورو اني هاو جی ډیره زیاته مننه نو شروان صاحب خوشاله اوسئ جی السلام علیکم جی رابعه سسټر دوباره هاي ستاسو کال چې کوم دی هغه ډراپ شو بیخي او وایي که جی پروګرام کې د هرکلی وایو هلو
هلو زما په خیال چې څه ټیکنیکل ایشو وغیرہ راغلی پروډوسر صاحب اواز چې کوم دی نو بیخي به کې کټ شي. هلو السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام. ها پروګرام کې هرکلی وای چې څوک د کوم ځای نه اسرار ګل د سویټ باندې ګل. واه جی واه اسرار ګل به څنګه یې خای طبیعتونه برابر دي؟ الحمدلله تاسو روغه؟ الحمدلله جی. تو سپیشل دعاګانی جون مقصد څنګه روان ده؟ الحمدلله پروډوسر صاحب څنګه ده؟ الحمدلله پروډوسر صاحب بالکل فټ فاټ ده. ها بس خالي زمون خبره واوري دي دا څه نو چې یاره خو زه به دا خبره خو کوم څه پیغام خو به دغه خلکو ته ورسوم. بالکل خامخا پروګرام کې سره شامل کې نور څه ټاپک ته ده؟ بالکل جنن چې کوم زمونږ د پروګرام موضوع دی نو هغه دار چې ګیلی شکوي اکثر مونږ د خپلونه کوو کنه دریم ګړې پکې خبرو کې نو زمونږ بزرونو کې نفرتونه پیدا شي. دا خبره دا وای چې رښتیا رسېدل وای چې دروغ کولې ډنګ کړي و نو دا مې چې دا څه ابلیس نو معنا وزي کنه چغلخورو او چغلخور ته پاک ته خپل دښمن نه ویلي دي کنه. بالکل جی چغلخوري چې څوک کوي چغلخوري چې څوک کوي دا د الله دښمن دی. نو زه دا وته وایم چې دا څه په معمولی خبره باندې اکشن ما خلای جی گفتگو ما پکوي نو دا څه دا وړه خبره ستې دا شاته پرېږدي. نو د دې ټینشن اخستل اسو یغه نه د بل رښتې پرې کول دا چې کومه دا ډېر غاډ جرم دی. بالکل جی بهشکه. او دا چې دا معمولی خبره پکې سی وي امون بني سی وای کنه وای چې په کوم کور کې چې چن چړو نه کنه اپور نه چې د مرغوي څه د مرغوي هپې جنې کنه. بالکل جی وای چې دا واس چې نه په کاغه کور نه دی هغه کور لري. نو دا خبره پکې راځي ګوره جون دی بس کله باروغه کله بالک یغه کله بالک کی تکلیفي جی نو هڅه خو دا ته وای چې مومن لپاره په دې دنیا کې وخت راول کپلوي باندې چې وخت نو دا خبره پکې راځي په هر خبره به صبر کوو ډېر مالا به اکشن په دا خبره باندې نه خلونو بچا ته رښتیا ور کټ کوو او نو به دا خبره کوو نو به د چا خبره مانو نو بس یې څه وای او تا چې د خلک د ملک په صدرانو پکې نو د دې اکشن نه دی اخستل. بالکل اسرار ګل صاحب ډیره زیاته خپل خبره چې یو بل سره او بیا دغه چغلخوري چې کومه یو بل پسې شاده خبرې کوله ځکه چې په مخ باندې خدا سره یو شانی او چې شاده لاړ شنو بیا ویره پلانې کس خدا سه مو دا څه وکنه بس په دې باندې اکشن نه دی اخستل ته دا وته وای چې بس وی دا راغېدل دی خبره دی په ما پسې کړی دا الفو د ملک په بچانو په ساو یقینا دا سره اسرار ګل صاحب نور خې کنه جون مقصد د خیره روان دي. الحمدلله ډېر خروان دی بس الله مې خوشاله ډېر زیاته مننه جی. ثانک یو سو مچ خوشاله اوسه ډېر زیاته مننه اسرار ګل صاحب سره په لاین باندې د خپل کیوټ بنګول نه کنه لښکه په لاین سره غلي ډېر زیاته خبرې سره په لاین باندې وکړي پروګرام کې او بیا تاسو ګورئ جنن زما مری هم لګه خراب ده نو زه به چې کم دي کنه خبرې اتوماتیکلی لګي کوم تاسو کول شي کم دي هغه ته ډېر موقع ملاويږي او کوشش کوئ چې احتیاط ډېر زیات کوئ احتیاط ته چونکه ډېر زیات لازمي دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام راجی ستړي ماشي ډیر زیاته مننه امین بھائی د پروګرام کې هرکلی و امین بھائی څنګه یې خای طبيعتونه برابر دي؟ درمنه کته خای طبيعتونه خای سبوي ده په خیر دی الحمدلله جی تاسو سپیشل دعاګانې تاسو وایي جون مقصد خره ووندي نه بس تو خبرې نه اوریدلې مو چې راجی بي دي سره پارټیسپیشن وکړه خاجي خا ډیر زیاته مننه امین بھائی نن خو چونګې د اتوار ورځ نو سم مصروفیات دي نو سنډه ورځ و دلته هلو چې بس یو زوی مو جوړ کړی کنه اسه غټه لوکا 120 مرله بس پدا کې دا یو شی بل شامل لګولې دی هغه وبر غلی ټوبل ولا نو هغه لا وبوله متریکر جوړ کړی خو کلر سره ویره په پوزي وکړه دیلې خاجي خا مطلب دا چې لکه آوټ ډور اکټیویټیز هم روان دي بهر نه بالکل بس پدا کې ګیریم دا یو لوس منن دمو پدا لوس مې بس دا امین بھائی دا تاسو اصل کې ټریکس دي کنه چې کله تاسو ټیکولې تناسې کنه نو تاسو پروګرام کې پر رائټ هند باندې چې کوم دي په لیفت هند باندې کول لشت ملاو شي کنه اوس نو ولا چې په لیفت هند باندې دا بل لوس مې چې کوم ګیرو نندو اس ټاک مې ورکړو ټاک سره ورګه ملاو شلو خدا داسې نه دا خپل جوړ توړ وي دا چې کومه زاویې وی کنه ټلیفون دې ملوېدلو دا بس بیا په دا کې بیا قسم طریقې او سیستم وي نو بس بیا غا طریقه باندې دا کلونه ملويږي خو دا به مې چته تعویلی وای خو ډېر خلک چالش دا کوي ځکه یې بس ځکه چې کومه د سیکرټ ساتلې چاته وای نه
نه بس دا خو مو په دا باندې ډېر غټ کورسونه او ټریننګ کړی دا خپل یو ټریننګ وي او هغه 2 میاشتې ټریننګ وي چې هغه ټریننګ وکړي بیا به بس لیش کې امین بھائی سره رابطه وکړي چې تاسو ټریننګ درکې صحیح شو بالکل ګرمیم بس واقعي بارانونه هم نشته بس الله یو باران وکړي امین جی امین بس دغه دعا وکړو سبا ویل غواړي امین مې نن چې کومه د پروګرام د خیره موضوع چې ګیلی شکوي زمونږ په زړونو کې نفرتونه پیدا کی خو مونږ چونګې د یو بل نه خبر نه یو هغه میس انډرستانډینګ چې کوم دی پیدا شي نو دا د زه د عربیه سسترې داسې خبره وکړم چې کله ته ګیله شکوا یا دا نفرتونه حسدونه کوي د هغه نه مخکې مونږ له سسترې په کور وي که نه جی مو تحقیق وکړو ویریفیکیشن مو له موصول شي مو به بیا د هغې خبره کوو نفرت و کینې و حسد و بهتان و دا شیونه مو څه له کوو چې مو له څوک خبر راوړي که نه نه هغه سړی ظالم وي چې اموله کله شیطاني وکړي ورکې ته تحقیق دی یوې خبرې وکړه د تحقیق نه بعد ته بیا وکړه هغه سره وګڼېږه خبره وکړه او چې کله تو تحقیق نه وي کړی او زه توله یو کس راپورټ دیر وړم و ته ډایرکټ په باندې اکشن واخلې نو دا خو ګوره د مونږ بیا نااهلي شوه یو ناداني شوه یو کمعقلتوب هم شو نو لا په کور دي چې مو تفتیش وکړو مو تحقیق وکړو مو دا شیونه وکړو بعضې خلک وي دروغ وایي یا هغه ورته وایي شي چې رښتیا رسي دروغ به کلي وي روان کړي وي بالکل جی نو موږ دا شیونه په کور دي چې کله موږ د هر شي معلومات وکړو تحقیق یې وکړو د هرې خبرې د هر یو کور یو د دغه کور نه اکثر له دغه نه ډېرې غټې لانجې او جګړې جوړې شي نو موږ له معلومات او تحقیق په کور دی د تحقیق نه وروسته کو وګوره دا فیک ویډیوګانې یا دا شیونه په د سوشل میډیا چې وایرل کېږي په خلکو نو کې غلط افواهونه خوري شي نو په کور دی چې دغه معلومات او تحقیق غلط پوسټونه چلیږي د هر یو شی فیک نیوز بالکل نو موږ ګوره پوسټونه شیر کوو موږ په کور دي چې تحقیق وکړو د تحقیق نه بعد مې بیا پوسټ کوو چې نو موږ هسې من ګړت خبر یا د دروغو نه دا نه موږ له په کور دي چې موږ ځان وساتو موږ معلومات او تحقیق وکړو تحقیق او معلومات نه بغیر چې موږ کوم اکشن اخلو دا بس زموږ کمعقلتوب دی او دا نه بس غټې مسایل جوړېږي بالکل امین بھائی ډېره زیاته ښکلې خبرو که اکثر موږ د یو پوسټ وغیره راشي موږ یې مخکې سینډ کړو که نه حالانکې موږ په خپله تحقیق نه وي کړی چې یاره دا خبره حقیقت هم ده که نه هسې ده خو بیا موږ وایو چې بل کس موږ ته وایي چې دا خبره خو لکه حقیقت نه ده تا چې کومه شیر کړې ده په ګروپ کې یا موږ ته رالېږلې ده نو بیا ورته وایي مړه دا خو ما د پلاني کس رالېږلې وه نو پلونی کس ورکې بیا په پلونی کس څېغله چې څه ادې ته بل ښایي و بل بس چې په دا پسې څه په 3.5 کوله نو د هر شي تحقیق او معلومات دا بالکل ډیره زیاته ښکلې مو په نالج کې وریالټي په دغه شایونو کې نه وي نن سبا خلک په نت دی 100% کې په 95% دروغ یایي دروغ یایي داسې ده هم چې ډېر پکې داسې وي چې دروغ یایي او هغې په وجه هم دغه بېګار چې کوم دی په معاشره کې هم پیدا شي په کورونو کې هم پیدا شي که هغه افس کې هلته کې هم پیدا شي دا خبره ده امین بھائی ډېره زیاته مننه جي چې را سره په لاین راغلی جي خبرو ډېر زیات خوند وکړو جي ګپ شپ تھینک یو سو مچ جي فور د کال بس بهترین سلام مې قبول کا په مخه وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه چې امین بھائی سره په لاین راغلی جو ډیره زیاته خولي خبرې موږ سره وکړي تاسو څه کمنټس هم راغلي اوسو کمنټس به شاملوم په پروګرام کې بیا به د خیره مخکې ځو چې بیا ګیلې جوړي کنه چې زموږ میسیجونه نه وای عبدالقیوم افریدی موږ ته میسیج کړ ګډ مارنینګ السلام علیکم عبدالقیوم افریدی محترم ډیره زیاته مننه جی وعلیکم السلام ګډي مارنینګ همنا خان بنيري موږ ته میسیج کړ السلام علیکم وعلیکم السلام جی ډیره زیاته مننه او دین علاوه مناظر محمود موږ ته میسیج کړ السلام علیکم میم How are you? Welcome to the show, ma'am. Allah bless you. مناظر محمود from Qatar. ډیره زیاده مننه چې قطر نه چې کوم دی موږ پروګرام اوري. Thank you so much مناظر بھائی. خوش رہے آباد رہے. یوسف جانی وی چې تاسو خې from بډابیرا بالکل چې مونږ خې فټ فاټ یو تاسو دعاګانی تاسو خې کنه بس تاسو دعا او خیر بغواړو. دا جان محمد وی چې زبردست جناب. Thank you so much. ازری یوسف زوی هاي نو هاي خسته جنې څنګه بالکل چې تاسو دعاګانی او بدا تاسو سترګې خولې دي کنه چې مونږ راته خولې ښکارو ها. Thank you so much. خوشاله اوسئ. دین علاوه جی میسیج راغلی دی بسم الله خان موږ د میسیج کړی سلامونه بسم الله خان ترین فرام بلوچستان هرنیا ډیره زیاته مننه چې خوشاله اوسئ. فهیم الله وی چې سلام څنګه بالکل جی ټیک ټاک تاسو دعاګانې دي. ازری یوسف زوی ماشاءالله واو نایس کیوټ ډیره زیاته مننه. حارث جان محمد وی چې سلامونه وعلیکم السلام جی. ارمان افریدی هم موږ ته ګډ مارنینګ را لګی نو ګډي مارنینګ. شکیب خان وی ګډ مارنینګ نو ګډي مارنینګ جی او نایس پروګرامز خوشاله اوسئ جی. ملک حاجی سمیع الله موږ ته کمنټ کړی دی وی زه د میچنه نه پروګرام سم ډیر مزیدار دی سلام جی قبول کړئ. وعلیکم السلام
السلام. محمد رحمان وی چې السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. نور هم کمنټس را روان دي وقتاً فوقتاً کوشش داري چې تاسو سره شامل کو. یو نیکسټ کال به ګورو چې څوک در سره بلاین د کم ځای بیا پروګرام کې د خیر سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ربا خورکه څنګه دی؟ خیر طبیعت مزاج څنګه دی؟ الحمدلله جی. تاسو سپیشل دعاګانې یې څوک د کم ځای نه سره بلاین؟ احسان یم د شمالي وزیرستان. واه جی واه واه. احسان بھائی څنګه یې؟ خیر دی الحمدلله. تاسو دعاګانې ځان څنګه تاسو خیر؟ الحمدلله جی. تاسو سپیشل دعاګانې چې ژوند وخت سات روان دي. الله دې راضي شي. بالکل خبر دی خپل کې چې تاسو خوای. ماشاءالله جی زبردست. بس تاسو دعاګانې سپیشل او دا راته وایي چې توار پرز مو مصروفیات دي. جی مونږ خو داسې دی کنه چې زه خو فیشن ډیزاینر یم کنه. نو مونږه پورا نو چې ویک چې کوم دی مونږه کار وی نو چټي مونږه نه مصروفیات پاره کی. ها مصروفیات پاره کې روان دي. او بالکل بدام د اصل کې احسان بھائی چې انسان ځان مصروف ساتلی وي کنه نو مصروفیات هم خبره ده. اکثر دا وی چې ژوند یې مصروفیات نه وي انسان دونه تنګ شي د خپل ژوند نه چې هغه بیا وی چې زه په ژوندۍ کې څه وکم. مصروفیات سره دا وی چې انسان هغه نیگیټیو خیالات نه منفي سوچونه نه هم بچوي. جی بالکل خوراکي داسې خبره کنه چې کاروبار یا هر څنګه وي غټ وي یا وړو کوي د څوک نه وایي چې ما پر کاروبار دا به غټ نشي. نو لکه مونږ چې کم کمرې ته یا بلډینګ ته خېجو کنه سټپ بای سټپ بازو کنه سټپ بای سټپ زه مونږ پهل نه د پاسه لاس چاته بلډینګ ته کوم پاسه کمره ده کم پاغي باندې مونږ ول نشي ودرېدل کنه. جی جی فلان نه پاوړې باندې سټپ بای سټپ بازو هغه لسم چاته یا دویم چاته یا پنځم چاته دغه بزان رسو کنه. نو مونږ ته پکار دي چې هر یو کاروبار وي نو هغه ته مونږ کاوړو کوي وړو کنه وایو هغه مونږ د حیثیت مطابق هغه مونږ د غټ کاروبار دی کنه. بالکل جی بهشکه هم داسې ده. نو پاغي کې خپل مصروفیات یو خدا غدي کنه چې دا نن سبا کم حساب کتاب دی کنه تاسو ته خپته لاګي ولې چې تاسو ورجګان یې کنه زه کالونه کې تاسو ته معلومات زیات دي سره. نو نن سبا دومره زیات بدم تاسو نو چې په دې کې مصروف وي کنه نو زه وایم چې د هر یو کار نه بته په مې هغه خپل کاروبار که هر څنګه وي هغه کاروبار باندې مصروف دی تا کم ذهن دی تا کم سوچ دی هغه باندې وی فالتو خبر یا فالتو غوال یا چا سره جنگ جګړه فالتو به ګیلی شګویم بیا نه جوړیږي انسان چې یو بل سره نفرت پیدا شي او یو بل نه چې کوم دی ګیلی شګوي دونه حدا پر راشي چې یو بل سره رشتي ختم شي. لکه دا وایم کنه چې تاول چې کم بازار کې یا کیلومتر یا 15 کیلومتر یا 2 کیلومتر تلره تا کاروبار وی یا وړو کې کغاټه چې تا الته زه ورځ دې الته تیر شي کنه نو ته چې راځي خپل چې کم اهل عیال دی کنه هغه د دومره مینادار وی کنه چې زه اوس څنګه ورسم هغه کا ویاروي کا خورزوي او کا ورور وی کا بچي وی تمینا دومره تمیدار چې زه ورسم هغه سره څه خبره وکم. جی 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 بالکل. نو د دې سره رښتیا هم خې مضبوطی راځي ولې چې سړی چې مصروفي ټول ورځ په کور نه بهر وي کنه نو چې کله راشي هغه ډېر مینا کوي خپل غاټه. نو په کار د شان دی چې هر څنګه کاروبار وي نو سړی د خپل ځان ساتي دې ته نه وایي چې زما سرکاري جاب نشته دی کنه ما سرکاري جاب نه ملوي کنه. نو په کار دغه شای چې هر سړی هر حالت ته داغه یا چې کوم د سکري چې کوم خوراکي بار ګرځي هغه جاب کولای شي نو هغه په کار چې خپل جاب وګوري یا خپل جاب کوي فالتو ګرځوال یا فالتو انتراول هغه نه وړو جاب دی خلیل دی ځان لپاره مشغولې لپاره ځان تاګه کی کنه. بالکل احسان بھائی ډېر خپل ګټور خوندور خبره تاسو کا. بالکل. نو زه وایم چې لکه اول سر کې خامخا انسان ته مشکلات راځي چې ته جاب شروع کې نو په جاب کې خامخا مشکل راځي ته کېږي با خامخا څوک به راځي څه وایي نو هغه به حالات به مقابله کوي نو ان شاء الله تابه په خپل باندې ترقی کیږي او په خپل باندې باغی سره بلدېږي. بالکل جی بهشکه ډېر خپل خبره احسان بھائی یقینا داسې د هم ډېر اوریدونکو بس تاسو आवाज دا وخت اوریدلی وي او بیا دا چې ان شاء الله به دا خبرو باندې عمل هم چونګي لازمي دي چې مونږ ټول پیو کو او دا خبرې صرف اوریدل نه بلکې په دې باندې ټول رونه خواني چې څومره دي زما आवाज اوري نو چې تاسو کوم خبرو کې نو یقینا دغه د خو خبره پاتې نه خو چې څوک په عملو کې څوک په یقینو کې ډیره زیاته مننه احسان صاحب. جی بالکل. بس خبره کې دا خبر کوم ټیم زیات واخیستو لکه دا غواړم چې چوال زما ته په خپل چې کوم خبره کوم ما ته پکار دي خپل عمل په کوم کا چا اوریدل کما غنوي چې چا اوریدل هغه عمل په کوه هغه ته پرم فائدہ نه کا او ګټوره خبره ده کنه. بس مننه ټیم زیات واخیستو څومره زما ودونکو دی او زما आवाज اوري تاسو ټول سټاف ته سپیشل سلامونه. وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه. ثانک یو سو مچ خوشاله آباد اوسه او احسان بھائی را سره په لاین باندې
شمالي وزیرستان نه ډېرې زیاتې ښکلې خبرې وکړې او داسې ده هم چې دغه مینه محبت وي د دې په دغه باندې زموږ رشته چې کومه جوړه ده هوا په چپو ته او زما اواز اورې زه ستاسو اواز اورم خو د چې څومره زموږ مینوال دي زموږ سره مینه لري پروګرام سره مینه لري نو هغه بیا دومره اټیچ وي پروګرام سره او موږ سره دونه اټیچ وي چې ما سره الفاظ نشته زه بیان کړم خو دا چې هغه مینه محبت دونه کلوز او دونه چې کوم دی هغه بونډینګ مضبوط شوی دی چې یاره یو بل نه بغیر موږ داسې ویلو شي چې پروګرام ته کله زه راځم نو زما یو فرش مایند سره زه راشم بیا چې کوم وروڼه خویندې دي ته ناست دي چې هغوی دونه فرش مایند سره کینی نو یقین ہوگا جی پروگرام کا جو مزہ ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے نیکسٹ کال پہ گرو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ واہ جی واہ ملنګ بھائی د پروګرام کې هرکلی وي ملنګ بھائی څنګه یې خای طبیعتونه برابر دي تاسو هم هرکلی وي په دې پسرلی موسم کې ډېر زیاته مننه جی پسرلی موسم دی کنه ها پسرلی موسم کې خسته او فضا ده اها ماشاءالله یې خیر وګانی لګي او د بنونم خلک راځي راځي بس کله زموږ انټینا دی خوا طرف ته تاو شي کله دی خوا طرف ته تاو شي کله بس په مخه تاو شي کله بل څه خو بنو ته تاو شي ټول بنو کنه ټول بنو سورانی والا سورانی خو د امرتان نه ډک دی یو کریټ امرت چارونه لګل منګل بس یو کریټ امرود بدی ته بوایو دی به داسې کار کوي کنه ملنګ بھائی چې وای برا داغه وبو یو سلو هغه باران پیو شو هغه داسې کار شو هغه چې راتلو بلاره کنه ټایر پنچر شو کنه بیا په کې دا خبرې کوي وای خبرې خو ډېری کنه یو سړیو کنه او بل ته وی چې لکه سپتا سپید نه غوږ یو کم دی ویني روان دي اها بس هغه سپی په منډه کړه منډه بل ته چې لکه داسې کې غواړي سپید نه غوږ یو خورشل په غوږ لاس کې او بل غوږ په غوږ باندې غوږ خو پورې د تمنډي وایي سپی پسې نو دغه مين خان خبره چې نستنای بات پور باندې یقین نه پکار نه دی ګول پکار او داسې ده هم جی یو سړی خبره ووري نو هغه دغه پکار دی تحقیق پکار دی سبا ویل غواړم ملنګ بھائی نن چې کومه د پروګرام موضوع چې ګلی شکوي څنګه ختمول پکار دی بس ګلی شکوي په دې ختمول پکار دی بس بهر څه د خبره کوي بهر څه د خبره کوي خپل رشته ته خپل کم سره چا سره اوسېږي په گاوند کې اوسېږي خپل گاوند ته توجه ورکړي جی او د انساني احترام د فزو کې ولري نو بس دا به ان شاء الله دا ګلی شکوي وخت یې نه راځي اتوماتیکلی وخت مشي او که چا د توم کړنو هغه بس په خپل راکاګز مخ خپل څنګه کور نه لري جی هم داسې دا بس خیر دا نه پويږي چې کله پوي شي به پته ولګي بیا به پته ولګي چې دا څنګه چل نو هغه میس انډرستانډینګ دونه جوړ شي کنه ملنګ بھائی چې یو بل سره جنگ جګړه راشي ډیر خواږه رونه خويندره یو بل نه پیجودا شي دا قشن چلو شي دا ډیر دغه خبرې دي د پسې سنای باندې دا ورته یو ولې تا ما بس دا نو ویل سا او دې ځان خبر نه یم ته راته چې تا بالکل دا راځي په کې چې دا څه بس نه پکار دین ځان ساتل پکار دی خامخا پکراله نو درگذر دي کوي معافي دي کوي بس د دینه بل خبر نشته ځکه چې معافي د الله تعالی دغه د صفات دي بالکل الله تعالی اختیار کړی دي موږ ولې نه اختیارو ډیره زیاته خپل خبره ملنګ بھائی بتور څنګه نور کور کې واړه زاګه خدي کنه د خیره ټول ټیک ټاک دي بس سلامونه تکي چې کله ما خام پروګرام شروع شي یو شی په گاډاو کې حاجی کاکا ډیره زیاته نو مز یو شی به ګډه راګډه شي وړه سره زارا ورګه بیا خو د بي جی ام لګ ډیر ټایم لګوم د بیک گراوند میوزیک چې بیا د خطا اوراته وشي نو زه ماته ویته ته کال ولې ملاوي مال ته څه پته لګي چې کال څنګه ملاوي بیا به ګلیم ډیر زیات جوړ شي افغانونو پکې راشي خو الله دې خیر وکي او زما کوشش دار ان شاء الله چې ټول کولونه به پکې شاملېږي صحیح ده ملنګ بھائی لګ خبرې کولونه پکې زیاتین وس موږ واره خطا نه خطا دلته راوځو کدل تر راځو ولته وځو بالکل جی داسې ده هم ډیر زیات مننه ملنګ بھائی چې سره په لاین راغلی چې خوشاله اوسئ الله دې عزتمنه که خوشاله اوسې الله پامان جی ثانک یو سو مچ ملنګ بھائی سره په لاین راغلی او دا وی چې کال ډیر زیات په مشکل باندې ملایوي خو تاسو ټرای کولی شئ بالکل جناب چې څنګه ما الریډي وی موږ په فیسبوک باندې هم لایو راغلی زموږ چې کومه فیسبوک باندې دا سونو پښتونخوا باغې باندې تاسو موږ پروګرام دا وخت بالکل لایو کتلی شي او پروګرام اوریدو سره لایو کتلی هم شنو تاسو هم موږ په فیسبوک باندې جوائن کې او کمنټس هم کې تاسو موږ د هغه هم تاسو شاملېږي تاسو आवाज تاسو غږ چې کوم دا موږ سره الریډي شاملېږي کوکو موږ د میسج کړ السلام علیکم مې کوکو فرام ټل سپیشل سلام ټو یو اینڈ سدرا جانی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه چې خوشاله اوسئ او نوري حرم وی شهزادي میډم وی استاد راتلو پته متمه خمودي تیر شوي اوس دې په خپل راولمه خو چرته پاتې نشي
गुल में शहजादी ढेर ज़्यादा मना है जी खुशहाल से हम कहीं नहीं रोकते, ठीक है। पादिगी गुमन इंशाल्लाह रवान बयू गुल नन खो स्पिलनी लुगे का ढेर खैस्तकारी ढेर ज़्यादा मना है जी खुशहाल से। थैंक यू सो मच। आज हमने कलरफुल कपड़े पहने ना, ड्रेस कुछ कलरफुल सा पहने ना प्रोड्यूसर से वो, तो इसलिए जो है ना सब कुछ कलरफुल। और भी माशाल्लाह बैकग्राउंड का तासुग है अखुम कलरफुल लेकर ना, रेड रेड डे, तो फिर उसका अपना मज़ा होता है ना। और थैंक यू सो मच जी खुशहाल से। फ़हीम उल्लावी जी फ्रॉम 400 ढेर ज़्यादा मना है जी प्रोग्राम हो रही। अरमान अफरीदी शो नाइस था ढेर ज़्यादा मनन जी खुशहाल से। जाहिद खान बाजवड़ी अस्सलाम वालेकुम जाहिद खान बाजवड़ी सालारजून तासुदा संगे सलाम ऑल लिसनर्स आर लिसनिंग टू स्पेशल सुनो FM मुंग हम और ढेर ज़्यादा मनन जी खुशहाल से। रामान खुशहाल हम प्रोग्राम और ढेर ज़्यादा मनन जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉल बगुरु जी सूख जरा सरा पलाइन द कम जने जी प्रोग्राम के सभी लोग अस्सलाम वालेकुम। आई हाय कॉल जो है ना वो ड्रॉप हो गई। आप लोग दोबारा ट्राई कर सकते हैं। 0 ना हयो पिंजा दुआ पिंजा सलूर यो सलूर दीवान बताओ सो ट्राई कर वही सासो गग सासो आवाज़ चिकम देगा मुसरा खामा खा शामिलेगी और प्रोग्राम में जो है ना आप लोग शिरकत कर सकेंगे, ठीक है ना। तो प्रोग्राम में शिरकत जो है ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके और हमारी आवाज़ जो है ना वो शामिल हो सके प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी स्तड़ी मशे पे खैर राले ढेर ज़्यादा मन ना प्रोग्राम के हर कली वही जिसंगे खै तबीयतुन बराबर दी د الله فضل او کرم دی جلالالدین وفا خبر کوم سلارزو باجوړ بالکل جی جلالالدین صاحب مشکم د تاسو او پیجندل بغیر د بادامو نه ښه نو بادام چې ختم شي باجی به ګوره د دماغ پورا کار نه کوي ښه ها بس بیا ورګه دماغ شته کار کوي بیا مونږ نه لښ کې خبري هیر را هیر شي کنه بالکل او بس پروګرام خو باجی لګ لیټ غونټه کې واره د مصرفیت جو ټاپینګ می پورا وانه ورېدو بدرو مینوالو خبرې می واورېدو خو بس مال چې باجی بره تغلار سیده کی کنه حاجی خا ډیره زیاته مننه جلالالدین صاحب نن چې کوم زمونږ د پروګرام موضوع دی نو هغه دی چې را ګلی شکوي مونږ څنګه ختمول شو د خپل رښتونه او د سره خپل رښتې دوباره څنګه را جوړول شو. نو باجی لاول خو دا ول غواړم چې رښتې چې کوم د قیمت ورځ او شپارش کې د انسان د پاره کنه خو مونږ رښتې باجی په دې باندې پرې کې چې مونږ تحقیقات نه کوو د خبرې جی لکه فرض د تاویلی ماویلی تالیسی ویل ما خو دې ویل کدي خبر تحقیقات کوم چې تشروع کو نو کاره خبره چې مطلب زموږ په رښتو کې چې کوم دی لکه دغه باندې پاتې کیږي چې مطلب رښتې په نیمه کې کړ شي کنه جی ګوره باجی کوم مثال چې تمنګ نکونه کټ کو نکونه نو من ګوره ګوته نه کټ کو صرف نکونه کټ کو کو چیرته زمنګ په رښتا کې غلطی راشي په کار چې غلطی من کړ کوم په کار ځانه چې منګه رښتا رښتا پورا ختمه کو کنه رښتا ختمه کو بل باجی له رښتا دینه ختمېږي چې اکثر منګ ځانو چتی شابه کنه لکه وای دا خو زمالدار یم مال خو د مال دولت راکړه دا بل خو غریب د پردې کوټه کې ژوند کوي ډېر محتاج دی لکه دا معذور دی مطلب بل څه دی لکه مطلب غریب سره چې کم دی نو موږ ته سپک نظر ګور سپک نظر وته من کو کنه بالکل جی بالکل دا سیده نظام کوم چې دین اسلام وګورو لکه باجی غره چې د لکه غریب سړي سره چې کوم د پیغمبرانو صحابه کرامو دا غي سره به کوم د مطلب غرشته په دین اسلام چې کوم د غریب سړي سره رشتہ پیغمبران کوم وګورو صحابه کرامو ګورغه لکه مطلب د فرق پکې نه دی کلی غریب له عزت ورکاو مالدار له ورکاو په کار چې موږ غریب تم په نظر باندې وګورو مالدار موږ وګورو ځکه چې انسان باجی ډیر قیمتي دی ځکه چې د انسان صفت الله په قران کې کلی دا څه کنه دا کلی چې غریب صفت کې کلی د مالدار په کې کلی یو شان انسانان چې کوم د الله تعالی د غون ګران دي په کار چې موږ داسې فرقونه کو غریب بیمار شي په کار چې هغه ته پوسل موږ ورشو دغه مرسته موږ کو په کار چې غریب گاونډي زمنګ غریب رشتہ دار زمنګ په کار چې موږ غي ته و چې تا کار ولشته ولر کنهشته چې نیر کشته چې نیر کنهشته ایستا چې بیماری دا مطلب بیماری د وڅنګ دا تو پوتل ضرورت چې روپۍ لږ در کما په کار چې دیو بل موږ ته پوښ شروع کو او دیو بل نه ځان چې کم د موږ چت نه حساب وو ځان کوزي حساب خاصري په ځان کرا ولا عجزي په ځان کرا ولي مخلصي په ځان کرا ولي نو قاره خبر چې غرشتي چې کم دی موږ په نیمه کې کټ کول نه شو بالکل تکبر کو غرور تکبر کو چې زما سره جیداد راسته دي زما سره ذکر راسته ده دا ذکر دا جیداد چې کم د ارزي ته ور دي دا پات کیږي په دې دنیا باندې دا خلک تیر شوی دي کمالدار خلک تیر شوی خو نن دا غي غنوم چې کم دشته کولی چاري وکړه نن هغه خلک چې کم دی په دنیا کې نشته نو په کار باندې چې موږ تکبر ونکو لیچاري ونکو او رشتہ دار چې کوم نه په نظر باندې وګورو کو څو غریبي دم د الله سره امتحان ده کو څوک مالدار وي دم د الله سره امتحان ده په کار چې موږ عاجزي وکړو دغه چې عاجزي چې کوم نه د الله تعالی کو کدا هلو
بالکل جلال الدین صاحب ماشاءالله ډېر زیات خپل خبرو کې ګټورې خوندورې خو تاسو به اپډیټ کوئ چې زموږ د فیسبوک سیشن هم په ختمېدو دی د فیسبوک نه موږ اجازه د خلوجي ریډیو باندې به زموږ سیشن شروع کیږي نو سونه FM 89.496 فریکوئنسي باندې تاسو زموږ غږ اورېدی شئ چې څومره زموږ د فیسبوک کتونکو دي چې هغې نه به اجازه غواړم کوشش وکړئ چې دا خبرې صرف اورېدل نه وي بلکې خپلې رشتې جوړې کړو په دې باندې عمل هم وکړو نو بالکل جناب چې څومره د فیسبوک کتونکو دي هغې نه به زه غواړم اجازت ریډیو باندې به زموږ خپرونه تر 10 بجو پورې روان وي د الله په امان